بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو مخکې سبق کې موږ دا ویلو چې روزه د دې لپاره نیت ضروري دی او په بعض روزه دي چې بای لپاره د شپې نیت ضروري دی، بعض دي چې بای کې ته د ماسپخینه پورې نیت کولای شي. بیا موږ د رؤیت هلال په اړه خبره کړو چې رؤیت هلال دا وسنګ ثابتېږي. د میاشت لیدل د میاشت یو کس په گواهی باندې کېږي چې کله په اسمان کې وریځ او دانه او دا دغه لپاره که په اسمان کې وریځ وي او دا وي نو بیا دوه کسان به په کار دي په اختر نه. وس د یوم الشک د ورځې د شک د ورځې د روزې څه حکم دی؟ شک دا مطلب کنه چې 29 تاریخ تیرې نه دا شوی دی د شعبان 29 تیر شوی دی او میاشت لا نه دلیل شوی واښوي میاشت لا نه دلیل شوی نو دې په 30 شعبان باندې روزه نیسي په 30 شعبان باندې نو کله دا خیال دی او د یقین دی چې دا زړه اختر د ورځې روزه نیسم څه ټایم نه خو ته دونه نه وخت کو جوړې دغه ځای کو ودرېږه چې دا چټې راوړه چټې راوړه نو چې دا چې دا غي د اختر د پکې نیت دی چې راځه ما د اختر ورځ ده نو بیا به دغه روزه نه رسي پوه شو په دې باندې. او حکم الصوم فی یوم الشک د شک د ورځې د روزې حکم نو یوم الشک هو اليوم التالي للتاسع والعشرين من شعبان. یوم الشک هغه ورځ ته ویل کېږي چې کم دا 29 شعبان نه ورسره راتلونکي ورځ ده نه ده ها نو یوم الشک هو اليوم التالي للتاسع والعشرين من شعبان چې یوم الشک هغه ورځ ته ویل کېږي کم چې د شعبان د میاشتې پسې بعد د شعبان د میاشتې په 29 تاریخ پسې بل ورځ ده. اذا لم يعلم کله چې د پته نه لګي هل طلع الهلال ام لا چې آیا د سپوږمۍ راختلې او کله نه راختلې. نه یکره الصوم فی یوم الشک بنیت فرضین د فرض په نیت باندې د یوم الشک روزه نیول دي دا مکروه دي. د فرض په نیت باندې لکه څنګه چې د رمضان مبارک روزه نیول دي نو دغه شان دی وایره کم یا شولې له شوی دا او دا خلک نه وای دا خلک وای پټ کړي د خلکو پټ کړي د زموږ حکومت نه وای چې میاش لیدل لګندل لري او زما د فرض روزه نیت کړي دا مکروه دي. او بنیت متردده بین الفرض والنفل یا د نیت د وکړو کنه چې دا متردد شک کوونکی او د نفل او د فرض کې یا د نیت وکړو یا رقم میاش لیدل شوی او دا خلک موږ ته نه وجود فرض وبشي او کم میاش نه لیدل شوی چې د نفل دي شي نه دا مکروه دي. ولا يكره الصوم في يوم الشك بنيه النفل اذا جزم بالنفل او کله یوم الشک اورل باندې روزه دي خو د نفل او د یقین هم د اختیار د نفل روزه نه سم ها یعنی د فرض نیت پکې نه د بل څه نیت پکې نه خو د نفل روزه نه سي او د یقین دا چې دا د نفل روزه نه سم نو په دغه نفل په نیت باندې نفل روزه نیول صحیح. من کان مترددا بین الصوم والفطر لا يصح صومه او کم کس شک کوم کوي د روزه او دا چې روزه ونی سم کوون نه سم یا روزه او د فطر چې د اختر ورځ او کنه نه دا لپاره دا روزه صحیح نه. ينبغي للمفتي جائز فقار دی مناسب د مفتی لپاره ايامر العامه في يوم الشك بالانتظار الى قبيل الظهيره بدون نیت صوم. په مفتی دا پکار ده کنه چې په یوم الشک ورځ باندې خلکو ته تاسو بار د ګوره راګوري چلې څوک ولل دلته ها څوک زمانہ زوال لرکېګه دا نه زاو خو دا ور پس بنکا مونږ له سبق وباسه په خپل غونه مې د مفتی لپاره دا ده کنه چې عام خلکو ته دا وي چې د یوم الشک ورځ باندې تاسو له روزه منی سي تاسو لکه انتظار وکړئ د ماسپخین نماز نه لګ مخکې دی پور انتظار وکړئ کچا د میاش گواهی رااله او شهادتونه رااله چې دا گواهی رااله چې میاش لیدل شوی دا نو خلک برودونی سي او کدا پکې نو راغلي گواهی نو راغلي نو بیا په هغه ټیم کې بیا به روزه چرنده به ماته کې. ينبغي للمفتي مناسب دي مفتي لپاره ايامر العامه چې عام خلکو ته حکم وکړي په یوم الشک په یوم الشک بالانتظار په انتظار سره الى قبيل الظهيره یعنی نماز پکې نه مادن لګ مخ کې پوره نماز پکې نه مادن لګ مخ بدون نیت صوم بغیر نیت دغه روزه نه ولا خلکو ته بوجي دا د روزه نیت مکو خوراک هم مکوي
خوراک هم مکوئ د روزې نیت هم مکوئ چې بیا کله پته ولګي دا چیرې گواهی رااله چې میاشتې د شوی د جو خلک به د روزې نیت وکي او د روزې نیت په دا ورځ باندې د رمضان مبارک په میاشت کې د ماسپښین نه لږ مخکې دا جایز دی او دا به کې نه لا جو بیا به شهادتونه رانه جو خلک بیا خوراک وکړي د روزې نیت یې لیکره ډېر خوراک وکړي ثم اذا ذهب وقت النيه کله چې لاړ وخت د نیت ولم يتعين الحال او حال دې دا متعین نشو نو امرهم بالافطار نو لري حکم وکړو ته دا روزه د ماتولو دا ځینې من صام في يوم الشك بنيه نفل چا چې په یوم الشک باندې د نفل روزه نیت وکړو ثم ظهر ان ذلك اليوم كان من رمضان بیا ورسو پته ولګي چې خو د رمضان مبارک بیا شو او میاشت دل شو نه اجزا عنه دنه بدا کافی شي ولا يلزمه قضاء ذلك اليوم او بدا باندې دغه ورځ قضا لازم بیان نه واښوي لکه دغه واچم روزه نیت کړه ده واښوي کنه نفل لګا او وخت موږ ویلو چې رمضان مبارک په میاشت کې کده د نفل نیت وکي جو هم د روزه سره دا صحیح ده واښوي باندې مخکې وای څنګه نو بیا به ماته کنه چې پته ولګي چې اختر دی نو بیا به ماته الاشیاء التي لا يفسد بها الصوم هغه څه چې بای باندې روزه نه خرابېږي اندا څه بیانې کنه چې بای باندې روزه انسان وايي خوراک مو کیسکا کوم خو بیا روزه نه خرابېږي کم څه دي نو لا يفسد الصوم في صور الاتيه پراتلون کې صورتونو کې روزه نه فاسد کیږي نمبر 1 اذا اكل ناسيا کله چې د خوراکو کو په هیره باندې انده د بدن نشته چې زما روزه را او په هیره باندې سکو وکړلو اذا شرب ناسيا کله چې د په هیره باندې سسکا کو اذا جامع ناسيا کله چې د خپل کور ول سره جما وکړل کورواله وکړو په هیره باندې اذا دهن کله چې د تیل ولا ګول په تیل لګول باندې روزه نه ماتيږي یعنی سره په تیل باندې وړکو اذا اكتحل کله چې د رانجو لګول ولو وجد طعمه في حلقه اگر چې د رانجو غ خوند د سترګې د مړې د لاړو او بیا هم د رانجو لګول باندې او دسو روزه نه ماتيږي اذا جتحما چې کله کر ولګي حجامو کې حجامه کول باندې هم روزه نه ماتيږي اذا غتاب احدا کله چې چا غیبت وکي په غیبت کول باندې هم روزه نه ماتيږي مکروه کیږي ماتيږي نه اذا نو الفطر ولم يفطر چې نیت د وکړو چې راځم سبا روزه نه نیسم رمضان مبارک میاش یاد وکړه پر دې کوئی چې له ورس روزه ماتو مخلا ما تکړی نه ما دغه سي پنیت کول باندې روزه نه ماتي ها کا وې خړل بیا هم ماتي خو چې لا خړل نه اصل راکې نه ماتي بل اذا دخل حلقه غبار بلا صنعه ولو كان غبار الطاحون وهكذا تدري مريضه دوړه لاړه او دا بغیر د فعل یو خو د خلکو له وکړي چې هر زما دی خپل ته دوړه لاړ شي یا لګي لاړ شي سیګریټ راکاږي یا بل څه راکاږي نو بیا خو روزه ماتيږي خو بغیر د اختیار نه لکه مطلب دی وزه ته لاړل لګي دوړي خپل ته لاړل ماره دی ورسېږي نو په دې باندې روزه نه ماتيږي اگر کله د جرندې دوړه ولې نه اذا دخل حلقه غبار کله چې داخل شي د مالای ته دوړه بلا سمعه بغیر د اختیار نه بغیر د فعل نه ولو كان غبار الطاحون اگر چې دا جرند دوړي اذا دخل حلقه دخان بلا سمعه کله چې د مالای ته لوګي داخل شي بغیر د فعل نه بغیر د اختیار نه مطلب یو ځای کې د لوګي دا ته ورسره مالای ته نو درو او د سم روزه نه ماتيږي او که د په فعل باندې لوګي راکودو لکه دغه سیګریټ راکودل یا بل څه نو بیا هم د روزه ماتي اذا دخل حلقه ذباب کله چې دنه مړی ته مچ داخل شنو هم روزه نه ماتيږي ذباب مچ اذا اصبح جنوبا کله چې د جنابت په حالت کې سحر کې مطلب احتلام ورته شوی یا د کوروال سره ملاو شوی نه دغه جنابت په حالت کې د روزه نه ماتيږي کذا لا يفسد الصوم اذا بقي طول النهار جنوبا دا رده کله ټول ورسېده کنه دا جنوبي نو هم روزه نه ماتيږي ولكن يكره ذلك تحريما لترك فرض الصلاه لیکن دا چې دا مکروه تحریمی دي ځکه چې ټول ورسېده دا دغه کوي بیلما دغه دي نو منځونه خو دې بیان شي کوله په دغه حالت کې نو مکروه تحریمی دي اذا خاض نهرا فدخل الماء في اذنه وکله چې دلا نهر دې دای کرستو او دغه وبچ یا غپي والا باندې هرګه دغه ته وبلاړي وګونو ته وبلاړي نو په دې باندې هم روزه نه ماتيږي
پوه شو باندې او به وګونو ته لاړ په دې باندې روزه نه ماتي ها او بیا ما ته کنه مول دغه وګ ویل وګو اذا خاض نارن کله چې دا ها په پوه لاړ هم باندې ماتي ګدار روان دي اذا دخل انفه مخاط کله چې د پوزي ته داخل شول بلغم بلغم یعنی قنا فاستنشقه عمدا او د په قصبه لدارا خو د لباسه او ابتلعه یا اخراج کړي د دای لکه تیر کو نو بدی باندې روزه دا نه ماتيږي او شو په لاړې تیرول باندې په خراج کې تیرول باندې بدی باندې روزه نه ماتيږي اذا غلبه القيء وعاد بغیر صنعه وکله چې قيء په باندې غالب راغی او بغیر د فعل نه دا واپس لاړو یعنی کدا وسه د خلیل دا راغی په دغه خلق باندې او د بیا هغه چې دا تیر کو نو بیا خو روزه ماتيږي او کچر د اصل د خلیل راغی او د ډایرکټ کو نو په دې توکلو باندې بیا روزه نه ماتيږي اذا غلبه القي وقرج غالب شو بل باندې کې وعاد بغیر صنعه او بغیر د فعل دا او بیا واپس شو سواء كان القيل قليلا او كان كثيرا برابر خبره کدا قیلک وی او کډیر وی روزه بنا ماتيږي ځکه چې په خپل فعل باندې دوباره واپس تللی او کدا واپس بوتلو نو بیا ماتيږي اذا تعمد القيء كرج د پقص باندې قيء وکو وكان القيء اقل من ملء فلمه او دا قيت نه دالکا د یو ډک خلینا پکم باندې وعاد لغیر صنعه او بغیر د فعل نه بغیر د اختیار نه دا واپس شو نو کله ډک خلینا کم نو بیا هم دا روزه نه ماتيږي او کله ډک خلو یا ډک خلینا سیو نو بیا او دا واپس کو په خپل اختیار باندې نو بیا روزه ماتره اذا اكل الشيء الذي كان بين اسنانه کله چې د دې یو شی وخړو چې دا غاخونو په بینس کو غاخونو په بینس کې لکه وړین خطري وار او سوغخن خطري و یا بل څه شي خطلو او دا غي مقدار د چڼې نه دانې نه کمو نو روزه نه ماتي د مقدار د چڼې دانې نه زیات وې خړنو بیا به ماتي اذا اكل الشيء الذي كان بين اسنانه کله چې دوه خړو هغه شی چې د غاخونو په بینس کې وي وکانه شيء الماكول اقل من الحمص او دا کم خړل شي دا کم وي د چڼې دانې نه حمص چڼې دانه اذا مزغ شيئا کله چې دیو شی وجويو مثل سمسمه لکه د کونزلې دانې په شان دي من خارج الفم ان دخلنا بهر مطلب یعنی ورکوټه او سیز راواغ او د خپل داخل کو او وجويو حتى يتلاشى ترتيب ورچا ختم شو ولم يجد له طعما في حلقه او دا خوند لبا مری درانه دی یعنی ورکوټه وندګي سیو هغه د فخلمانی کو او خلیت مری ته خوند لانړو داګي نو روزه نه ماتيږي او کده سي اوسې چې دا خوند د مری ته لاړو نو بیا به روزه صحیح ماتمه لا يفسد الصوم بالابره نماتيږي روزه په انجکشن سره سواء توتا فی الجلد او توتا فی الشریان برابر خبره ده کله استنه وهلګي کی پرک کې او کوالګي کی په سرمنه کې جلد سرمنه ته او شریان رکھته وي یعنی به هیڅ قسم ستنو باندې روزه چې نه ماتيږي کا دا رکستنی او کدا مټستنی په دې باندې روزه نه ماتيږي اذا حق اذنه بعود کله چې دا وګراو د خپل وخت پر لرګي باندې پټکی باندې فخرج عليه درن او بیا داغینا خیری راوته ثم ادخل ذلك العود مرارا في اذنه او بیا دغه جنن دلګه خیری پدی هغه بیا دی وخت نه کوي نو بری باندې روزه جنن نه ماتي پوښوي وګرو او پای کې بیا لګ ډکی باندې ډکی په وخت ورنه وسو عین خیری راوته او بیا خیری دی دوباره بیا جنن دی وخت نه کوي نو بری باندې روزه نه ماتي هغه پوښوي باندې متا تجب الكفاره مع القضاء وذا لاندې څنګه چې کنه هغه دي چې په کوم څنګه کې لکه روزه هم ماتيږي نو روزه چې ماته شول نو هم به قضا کوي هم به کفاره وکړي هم به کفاره او هم سکه قضا وکړي کفارات دوه میاشتې پر لپسې روزه او قضا چې دا روزه به بیان شي نو يفسد الصوم في الصور الاتيه واذا راتلونکي کارونه چې دي نو په دې باندې راتلونکي صورتونو باندې روزه ماتيږي او وتجب فيه الكفاره مع القضاء او بدی کې کفاره هم لازم ده او قضا په هم لازم ده واذا اكل الصائم غذاء يميل اليه الطبع وتنقضي به شهوه البطن وکله چې یو روزدار خوراک وکړو دغه خوراک وکړو چې دا طبيعت هغه ته مایل و یعنی دا خوخو او په دې سره د خېټه هغه شهوت هم پوره کېدو پوه شو به معنی دا باندې چې اوسې چې داغه نه دا فائدہ حاصل ولا شو یعنی شهوت هم
اخیټه هغه دغه به هم کمې او د به غذا مسله شو نو بری باندې دغه ماتي وس کچې د لرګي وغړو په لرګي په غړو باندې روزه نه ماتيږي لکه لرګي دې نه دغه نه غواړي سور دوی خېټه نه غواړي نه بری باندې مړیږي پوه شو به باندې نو دې خوراک وکړو چې د طبيعت هغه تمایلو وطن قدی بی شهوت البطن او بری باندې د خېټه شهوت نه پوره کړو نمبر 2 اذا اكل الصائم دواء لغير عذر شرعي کله چې روزدار دوايي خوړه بغیر د شرعي عذر نه بغیر د شرعي عذر نه دوايي خوړله نو هم د روزه نه ماته اذا شرب الصائم مان او مشروبا اخر کله چې روزدار تل دا په روزه کې او به وسکلی یا بل څه شربت وسکو پیپسي وسکو یا بل څه وسکو خو چې په روزه کې لا وسکو په باندې قضا لازم ده او کفاره هم لازم ده اذا جامع الصائم کله چې روزدار جما وګي د خپل کور ولا سره ملاو شي په روزه کې قصدن عمدن لکه په هیر باندې نو مخ ویل شو او که قصدن نه ملاو چې د خپل کور ولا سره نو دی با روزه به هم نشي بیا قضا به هم کوي کفاره به هم کوي اذا ابتلع مطرا دخل الى فمه کله چې دا داخل کو ویجو یا تیر کو باران چې د خپل ته داخل شو دا خپل دې کولاونی ولا باران دا او باران او بر د خپل ته لاړل د تیر کړل نو بری باندې هم د روزه سره ما دا ځکه دا یو قسم له بانه وکړل دی او بوس کول او د وبو بس کو باندې هم کوم چې روزه ماتي کوم دې سره هم روزه ما دا نه اذا ابتلع کله چې دا تیر کړل متیر کو باران دخل الى فمه داخل شو ده خلیتا اذا اكل الحنطه وقزمها کله چې دا او خړلا دغه غنم د غنمو دغه غنم وخړل وقزمها او غیر سکړل وای جویل نو پرې باندې هم د روزه سره ماته ده اذا ابتلى حبه حنطه بدون قزم کله چې دا دغه دانه تیر کړلا د غنمو دانه تیر کړلا بغیر د جویلونه په مخه کې دای چې لکه سی پوي جویل به ارتا وکړه او دې کې جویل نه خپل دی واچو لوړاړي کې تیر کړل نو بری باندې هم او د روزه چنه سکیږي ماتيږي اذا ابتلع حبه سمسمه او نحوها من خارج فمه کله چې تیر کړلو دا کنزلو یا ودانه او یا د دې په شان بل یو سیدو کو د بهر د خارج فهم د بهر د خلیل مطلب بهر نه یو سیز راوغه ورکوټه وندګي هغه خلیل ته داخل کو او د دې هغه اثر د مری ته لاړو یعنی خونی په مری کې راغی نو بده باندې روزه کوئی ماته ده قضا هم راوړي او کفاره هم راوړي اذا اكل الملح القليل کله چې دا لګه مال کې دا او خړله نو هم روزه ماته ده اذا دخن السجاره او النار جيله کله چې او النار جيله کله چې دا لوګي راخولو د سیګریټو سیجاره څه ته وایي سیګریټ ته او النار جيله یا دا سکروټي د حقي راکو دي چیلم مله مودانه او حقه هغه راکو دلنو هم په پریمند روزه ماتيږي اذا اكل الطين وهو معتاد باغل الطين یو ماشوم ده ماشوم را زنانه را او خسړې ده د خاور عادت ته او خاور یې وګړله نو دا په دې باندې روزه ماته نه خو خاور دې نه دای لکه د خاور عادت نه نو عام طور باندې نه غزام ناصريږي او انسان سره نه غواړي چې خاور یې خوري نو بیا د روزه قضا او کفاره به باندې خو یو انسان د خاور عادت او خاور خړلې او د بیا چې دا خاور وخړله نو بل باندې به قضا او کفاره به اذا اكلت طين کله چې دوه خاوره او هو معتاد باكل طين او د عادت او دغه خوراک د خاورې د خوراک اما اذا لم يكن معتاد باكل طين کجره د عادت نو د خاورې په خورلو سره فلا تلزمه الكفاره نو بیا په باندې کفاره نه لازميږي لکه پوښتنه به باندې کفاره سره نو ان شاء الله بیا وایو چیرې یو غلام آزاد ولیت په میاشت په لور سروجيري ولې ها یش په تو کسان د روټي ورکول دي وای